رکعت کې قل اعوذ برب الناس صورت شو کنه دا بدل دی چې کله یو سړی مونږ ته ودرېدو او هغه په لومړني رکعت کې قل اعوذ برب الناس ووایي نو فقهاو لیکلي دي چې دې په دویم رکعت کې هم قل اعوذ برب الناس ووایي په دویم رکعت کې هم قل اعوذ برب الناس ووایي او مونځ یې وشو که بالفرض دی په لومړني رکعت کې قل اعوذ برب الناس ووایي او په دویم رکعت کې بیا قل اعوذ برب الفلق ووایي نو هم یې مونځ وشو خو داسې کول قصدن مکروه دي کو په ایره کې وشو نو خیر دی خو قصدن کول دا مکروه دي چې ته به یو صورت بیا بل صورت وي او کو بالفرض څلور رکعات والا مونځي مثلا سنت دي څلور رکعات سنت دي ته په دې کې په لومړني رکعت کې قل اعوذ برب الناس وي نه په اخر درو مانو کې چې کوم دی قل اعوذ برب الناس وایا اس مسله به نشته او کنه ته شاته راځي مثلا په لومړني رکعت کې قل اعوذ برب الناس وي اوس په دویم رکعت کې بیا اذا جاء وي بیا تبت یدا وي او بیا قل هو الله احد وي نه په دې صورت کې مونږ جایز دي خو قصدن داسې کول مکروه دي داسې کول نه دي پکار چې څنګه قران دې هغه شانته ویل پکار دي